بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا ساجد بنگش سنجو ټي وي کوهاټ له طرفه تاسو سره مخاطب دی. امید لرم چې تاسو بخیر. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن باقاعده د احساس مستحق کوم پروګرام و مستحقین دپاره چې کرونا وایرس د وجې هغو خلکو کاروبار یا داسې غریب کورونه چې هغې رزق مسله وه، هغې ته د خوراک مسله وه، په دې چې کاروبارونه ټول بند شوي نو عمران خان طرف نه دا ډېر یو ښه اهم دغه وشو چې هر غریب کور چې هغه مستحق دی، هغه اهل دی، هغو ته باقاعده نن نه چې کوم دی 12,000 روپۍ به هغو ته میلاویږي. د هغه پروسس باندې به خبرې کوو. خو دې نه پهله که چېرې تاسو زمونږ یوټیوب چینل او زمونږ فیسبوک پیج لایک کړی نه وي نو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زمونږ فیسبوک پیج لایک کړئ چې زمونږ راتلونکي هر یو ویډیو تاسو ته په اساني سره میلاویږي. ټولو نه اول دا چې زمونږ داسې علاقې دي چې هغو ته پته نشته چې مونږ ته به دا پیسې چېرته نه میلاویږي نو هغه زمونږ پیج سنجو ټي وي پیج وزټ کړئ. هغه کې مونږ یو پوسټ ورکړی دی چې د هر کلي کوم سنټر دی چېرته نه به پیسې میلاویږي هغه مونږ اپلوډ کړي دي. تاسو هغه مسله به حل شي. دې نه علاوه بل یو دا چې کله تاسو 8171 باندې میسیج سینډ کو نو تاسو ته 3 ټایپ چې کوم دی میسیجز راځي. یو دا راځي چې یاره ته اهل یې نو چې چاته میسیج راشي چې ته اهل یې نو هغه دی کاینډلی چې کوم ضلعي انتظامیه دی فار ایگزامپل لکه نن نه چې سټارټ شوی دی مختلف ځایونو کې سنټر سکول او شوي دی هلته نه پیسې میلېږي تاسو هغې سره رابطه وکړئ. بیا دې کې داسې یو دغه راځي چې جانچ پړتال کی جا رہی ہے. جانچ پړتال والا چې کوم دی دا دی ویټو کی د دې والا چې کوم دی دا پروسس کې دی یا مطلب دی ایکسیپټ اور ناٹ ایکسیپټډ مطلب دی پروسس کې دی هغه دی ویټو کی. بل دا دی چې ځینو خلکو ته راځي چې د تا والد یا د تا هسبنډ یا د تا وایف چې کوم دی هغه اهل دی نو هغه کاینډلی مهرباني وکړي هغې کوم وایف وي یا هسبنډ وي هغه لاړ شي د هغې پیمنټ چې کوم دی هغه اپروو شوی دی هغه میلاویدی شي. بل دې نه علاوه چې کوم دی تاسو ته زه یو ریکویسټ کوم چې دا کوم پیمنټ دی دا زما او د تا جیب نه نه ځي، دا ګورنمنټ ورکوي هر مستحق خلکو ته. خو دې کې مسله یو دا دی چې اکثر دا پروګرام چې کوم دی دا غریبانو خلکو دپاره دی او ما څومره اندازه دی زه خپله یو دیهات نه تعلق لرم چې څومره غریبان خلک دي هغو سره خو موبایل نشته. ټیک شو هغو سره موبایل شته نه او هغه په دې پروسس باندې پوهېږي نو دا زما او د ستا ذمهداري ده چې مونږ یو شو او دا څومره غریبانان خلک دي او دا ضروري نه دی چې هغې میسیج نه هغې سیم نه کوم سیم نه کوم نمبر نه هم تاسو د هغې شناختي کارډ او بل دا هم ضروري نه ده چې کوم موبایل نه ته میسیج سینډ کړي هغه موبایل نه موبایل صرف دې دپاره دی چې هغې نه د تا پته لګېږي چې یاره ته دې دپاره اهل یې اور که نه اهل یې. ټیک شو هغه صرف دې دپاره دی. نو کاینډلی مهرباني وکړئ تاسو در میلاد کې څوک هم غریب وي ګوره داسې ډېر غریبانان دي چې هغو سره موبایل نشته. مونږ د وسه سوره کېږي مونږ په دیهاتو کې اعلانات وشو بیا هم داسې غریب خلک چې څوک هم پاتې وي نو کاینډلی صدقه جاریه د تا 1 روپۍ میسیج ځي که هغه 1 روپۍ سره د یو غریب چوله چې کوم دی هغه نغری چې کوم دی که هغه یو 2 میاشت وچلیږي نو دا یو انسانیت دی. که تا یو انسان بچ کو نو تا پوره انسانیت بچ کو. زه ریکویسټ کوم هغو خلکو ته چې د هغې پړوس کې ګاونډ کې داسې څوک حقدار خلک دي غریبانان دي څوک هم دي تاسو کاینډلی 8171 باندې بغیر ډیشز چې کوم دی خپل شناختي کارډ نمبر سینډ کړئ. within 5 minutes تاسو ته به یو ریپلای راشي چې یاره ته دې دپاره اهل یې اور که نه. که چېرې چاته اهل رالو نو هغه د کاینډلی مهرباني وکړي هغه کې وایي ضلعي انتظامیه دا دی چې تاسو کوم نن کوم سنټر سکولاو شو هغه تاسو خپل کلي چې کوم کاونسلرز دي کوم سابقه کاونسلرز دي نو هغې نه تاسو معلومات کوئ شو چې یاره سنټر چېرته دی مونږ ته به دا پیمنټ چېرته نه میلاویږي. بل دې نه علاوه یو ضروري خبره دا دی چې ځینې خلک پکې دغه کمنټ کوي چې یاره مطلب دی دا 12,000 روپۍ دي 12,000 روپۍ سره څه کېږي دا دی. ګوره خدای ته وګورئ چې کله څه حکومت نه کوي بیا تاسو وایئ چې حکومت هېڅ نه کوي. چې کله حکومت داسې یو اقدام کوي یقینا ما او تا دپاره 12,000 روپۍ هېڅ شی نه دی خو یو غریب سړي دپاره 12,000 روپۍ ډېر یو غټ شی دی چې هغې سره هغه 2 میاشتې هم ګزاره کوی شي. کاینډلی دا نیګیټیو دغه مه کوئ. کوشش وکړئ چې څومره درنه کېدی شي د مشکل وخت کې غریبانانو په کار راشي غریبانانو
دپاره اوچت شي، غریبانو دپاره आवाज اوچت کې. هیڅ پته نه لګي په غریبي کې، په حالاتو کې هیڅ پته نه لګي سبا دا ورځ به ما هم راتلی شي. نو نن خدای چې موږ ته دا ورځ راکړې دی، موږ ته پکار دی چې موږ د خپلو همسایو، د خپل ګاونډ او د خپل علاقې غریبانانو خیال وساتو چې موږ نه د الله پاک راضي شي. دینه علاوه چې کوم دی، یو ځل بیا تاسو ته وایم کاینډلي مهرباني وکړئ چې څومره د تاسو ګاونډ کې میل او فیمیل دي، د ټولو شناختي کارډ نمبر تاسو 8171 باندې یو ورېستوي چې تاسو ته پته ولګي چې کوم اهل دي هغه د مهرباني وکړي خپل سنټر سره یا زموږ سره رابطه وکړي، موږ هم هغې ته ښیي شو، یا زموږ پیج ویزیټ کړي، هلته نن چې کوم دی پته لګیدی شي. دینه علاوه یو بل ریکویسټ درته کوم چې تاسو لاړ شئ سنټرز ته لاړ شئ، نو هلته ډېر احتیاط وکړئ، رشمه جوړوئ او داسې بد اخلاقي ما کوي په دې چې ډېر اوکورډ ښکاري چې مطلب د رش جوړ شي او کو جوړ شي. دا پیمنټ به ټولو ته میلاویږي، دا پیمنټ به څو ورځې څومره پورې چې هر حقدار ته دا پیمنټ رسیدلی نه وي. نو زه ریکویسټ کوم ټولو وروڼو ته، خاص کر ینګ جنریشن زه ټارګیټ کوم چې څومره ینګ جنریشن دي، که تاسو یو 100 روپۍ کارډ ریچارج کړئ او سټارټ شئ، د یو کلي کې څومره کسان دي، د یو نمبر تاسو استوي دا صدقه جاریه دی. روز میدان ته همدا وخت دی چې مونږ د قوم، د غریبانو، د یتیمانو او د کونډو چې زمونږ تر سره چې کورو کې ناستې دي، دا مونږ ته موقع دی چې مونږ د دوی خدمت وکړو. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښوي او که چیرې دې په باره کې تاسو مزید مونږ سره نور څه معلومات شیر کول غواړئ نو ضرور مونږ سره رابطه کولی شئ. اوس تاسو نه ساجد حسین بنگش اجازت غواړي، انشاءالله یو نوي ټاپک سره، یو نوي ویډیو سره به دوباره تاسو سره ملاقات کیږي. د الله په امان.